حدیث کې صدا خبره واخیله سدي سړی ته ډبل اجر ملويږي نه دي کې خو د حدیث خو کتاب الایمان سره جوړ ستی کنه ستی جواب بنو غوړي دي کې خو د خبره نشو کتاب الایمان ولا خبره مودیز دي کې خبره شته ده کنه د ته ګوري نه امن بنبيه وامن بمحمد وګوره ایمان ولا خبره ورکی روغله کنه ځکه کتاب الایمان کې شته د حدیث ذکر کړه ده او سرپسې مختبل حدیث ګورئ وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وګورئ دې کې تسنیه ولا ضمیر ده کنه عنهما دا هما ضمیر چوته راځي د ابن عمر صاحب شو دي دا خبره کړي بلې فلور طرفدار راځي د خدای د دینار راځي شي او د چو زوی د حضرت عمر غنه دار راځي سیدا کله چې یو صحابي روشي ساغه حدیث بینه هغه مسلمان تیر شو ده فلور یا مسلمان د بيدې کې تسنیه ضمیر به ذکر کوي بیا ځان د صحابه مو سره موجود دي کنه چې په خپل باندې خدای شو مسلمانو کنه خپلار مسلمان د علي رضی الله عنه مسلمان ده کنه خپلار ابو طالب مسلمان نه د تیر شو دی ول حدیث کله به د سینې عن علي ابن ابي طالب رضی الله عنهما نشي ځکه چې مسلمان خنه خپلار کنه صرف بالي صاحب تر ضمیر رجه کې پدی پوي شوي خامختر بس ګوري قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علی السلام فرمای امرتو موت حکم شمده پیغمبر څه کله وی موت حکم شوی د حکم کون غبه چوک شولو الله تعالی شو کنه ځکه زبل شو غوډر نشي کول نو امر ته د شر پیلی مجهول ده کنه امر چوک شولو امر کون کا الله تعالی پیغمبر علیه السلام یې موت امر شو ده ان اقاتل الناس ز خلق سره او جنگیګما jihad وسره وکما تر دې پورې حتی یشهد ان لا اله الا الله وان محمدن رسول الله چې دې خبرې کوي سپرینه کړي چې الله نه علاوه چاته عبادت نه کیږي او زه د خدای رسول ماوره پر سره جنگیګم پرېدم یې نه ويقيم الصلاه بل چې منځ قائم کی منځ کې مول څه معنا چې سید ارکان او سنن او آداب سره هر ټیمه د کوي همیشه ويؤتوا الزکات درې مده چې زکات ورکی فاذا فعلوا ذلك کله چې دا کارونه د شروع کی عصموا مني دماءهم واموالهم نو د خپل ویني او مالونه مانه محفوظ کړلو عصم چې شتل شي محفوظول عصم یل شي عصم الله خدای دې محفوظ کی عصم الا بحق الاسلام ها اسلام ولا کس حق په سړی باندې روغل به دی واجنه د نشي بچ کېدل مثلا سړی ده زونه وکړه ته مسلمان د پدی دوه باچو مونږه وچ چوک نشي کتل کول نه مول هړپ کول شي خو کله دی قاتل کو دی قصاص وستل شي کنه شي خستل شي یا مثلا بدل شي کې ګرده حاضر بني جاری شول قتل ولا یا کړو ول دینه به نشي بچ کېدل ها یو سړی د پجوات باندې د کلمه ماشاءالله مونږه کې زکات ورګي د مسلمان نبی یو کنه یو چوب خبيس حضرت سیدی د مسلمان نمای کې د شزړه کې کفر وي نو د دې غلشه مخت حدیث ته وحسابهم علی الله ازړه ولا حساب په الله تعالی باندې ته جوات باندې شیونه ته ګوره ځکه زړه باندې خدای نه خبرېږي کنه ازړه باندې الله خبر ده کوي سړی جوات باندې سیدا تو ته نشیل زت شی رزیل مردودی یا شی مرتد یا زندگی د سیوت نشیل ویلې په جوات باندې کلمه ازړه نه ته خبره ته زړه سره لده نه پپېږي نه ځکه دې زړه ولا خبره به الله تسپري یو سره د جوات باندې تو سره خصلو کوي خو پټي تو ته کاندي کنیا تو سره بات سلو کول شي سو پرې نه خبر نشي کول ځکه ته پاتې نشته ته کاندي کنل څه کنلې باور کې تاسو ضرورت نو دې صدا کله ته خبر نه څه دا زړه کې کوپر لري کنه لري نه ته کافر نه نشل سو پر نه خبر په جوات مسلمان د بس مسلمان شور چې مسلمان مکبري کې بخخای وحسابهم على الله تعالی د غزر له حساب الله تعالی باندې متفق علی الا ان مسلما لم يذكر ودې کې الا مگر دا خبر ده ان مسلما امام مسلم رحمت الله علیه چې کم ده لم يذكر اگر کې دا ټکی نه ذکر کړي هغه کې دا وحسابهم على الله ټکه صدا یا الا بحق الاسلام دا ټکور کې نشته الا بحق الاسلام سیدا دې زی پر دا عصموا مني دماءهم واموالهم باس دا الا بحق الاسلام لالفوز هغه کې نشته خامخته کې حدیث ګوره اندي سره تړل دا وعن انس رضی الله تعالی عنه انه قال انس فرمای وسانس ابن د سره غلی وعن انس رضی الله عنه قال دا انه سره به ذکر کړو خدا سید ویل سوان انس قال انس فرمای کنه بس وشو دا انه ورګي به چشته راوړي ها انه ذکر وړو کنه سو ګوره مخته حدیث د دینه نه ورغله ها کنه اخ ابن عمر نه وکنه دا حدیث د دینه د انه شد ضمیر شان د باسانس طرف ته رجوګی ته شنل شي ضمیر شان قال دا فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اف صلی الله علیه وسلم فرمای
من صلى صلاتنا کوم سره د مو په شان دی مونږ کوي واستقبل قبلتنا او د مو قبله طرف ته مونږ کوي قبله ته ودرېږي واكل ذبيحتنا د مو ذبیحه خوري لکه جانور حلال کی فذلك المسلم دغه مسلمان دی الذي له ذمه الله وذمه رسوله دی پر الله او دی رسول ذمه ثابت شو څه معنا دا مسلمان ګڼل شي دی قتل نشي کولای وینا مالی نه دی حلال فلا تخفر الله في ذمته لہذا دی الله تعالی والا ذمه موت نه کوي څه معنا یعنی څه تکلیف ورونه رسوي ویني بنې حمله ونه کوي دی غي عزت او مال بنې حمله ونه کوي کني دا به دی الله والا ذمه ته شکی موت کوي کنه دې معنا دا صدا سړی دی الله په ویړې کې وته ویړه د لری کړه ورنو واته دی الله تعالی په چر دیوري کې ودا سړی سم مسلمان د تو دی غول چر دیوري خاتمه کدی ول د موت کړلو ظاهر د سزا به مندي رواه البخاري ولد البخاري لیکل بخاري نشیل البخاري خاوزي کې دا خبره کوي کوي سړی قبله طرف ته منځ کوي یو سړی د ماشاءالله موغني غواګانې حلال زنور للی خوري مولا خوري انا چې د قبله طرف ته منځ کې پدې باندې د مسلمان جوړیدای شي جوړیدل شي کنه شي جوړیدل دوست جواد ته الفاظ ته وګورئ ته چې جوړیدل شي اصل کې اوس مصالحه مبینودي سره تړلې مصالحه ده هغه د مسلمان چې شتل شي د ایمان چې شتل شي مسلمان معنا د ځون سره دا خبره ولې کې دا ټول عمر د لپاره به کافي د ټولو کتابونو کې انده خبر رسی مسلمان اکثری تل شي تمام ضروریات دین منی مسلمان مومن وہ شخص ہوتا ہے جو تمام ضروریات دین کو مانتا ہو تمام ضروریات دین تمام بدیہیات دین تمام قطعیات دین مانتا ہو ټول شیون منی هغه د چینل شي مسلمان خاوز ګوره یو سړی د ماشاءالله قبله طرف ته موغني منځیا کولو دا ځکه یو مسلمان سړی غواله لکړه لغنه غوخه روخصله ویا خوړله همدا شی ته منځیا کولو کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله خصکه عیسی علیه السلام نه مانند سره نعوذ بالله چویلی سم مهدی علیه السلام بر جوتیږي چویلی س قیامت شوده نه مانی د سره دا وس مسلمان ده نه د مسلمان ته خو ویل سم مسلمان ده بیا ویلی ځکه ستوته مسلمان معنا نه وازدا کنه مسلمان چوتل چې تمام ضرورت دین مانی دین کی څوره خبره ثابت دي کنه هغه به مانی کا او کی وا خبره پرې د ولدا سره مسلمان نه جوړیږي د مسلمان جوړیدل د لپاره ضروری ده ټول دین به مانی خدي کافر جوړیدل د لپاره ضروری نه ده ټول دین نه انکار وکي کوي وشي نه د انکار وکا کپیریږي یو ساده د ټول دین مانی خو صرف دا نه مانی چې دا د سره نه مانه چلو د سره ارچی شمانو خو زکات نه مانند سره دا سره مسلمان ده که کافر ده کافر ده که مسلمان ده کافر شوالو کنه دا ټول دین مانی لکه سوره احکام دي خدای په کلمې نه ونه سلمنزونه نه ونه سا قیامت پر اخرت پر ټول شون مانی تقدیره مانی خو یې زکات د سره نه مانه زکات خبرې ما کو مال ربنه ډیر ګران ده کنه اوس په دې دا مسلمان ده که کافر ده کافر شو زکه څه دی په دین ولا ټول شونه کې یکی وشي انکار وکړلو مسلمان جوړیدل د لپاره ضروری ده ټول ضرورت به معنی ضرورت معنی جوات خبرې دین ولا قطعی یقیني خبره خو کافر د لپاره دا نه د ضروری سدي دین ولا ټول شونه انکار وکړي ټول دینو معنی خيو شي نه معنی ټول دینو معنی خو دوای ورکیونه منلو دریونه معنی سره د کفیری ډایرک نه اسلام ته داخليدل د لپاره ضروری ده ټول بنوازي که اسلام نه د وتل غختلو کنه ټول بدن سره وباسمه د تنبیزای مخو کده ونرو بس یا کپیریږي وسره دومره غونی ونرو واته کنه یو شاید سپریک دوالو سنای من انکار وکړي سره سړای کپیریږي نه دي چې دا خبره څه کوي کنه من صلی صلات نه کوم سره دی مول المنس کوي قبله ته ودرېږي ذبیحه خوري اصل کې په دین کې دا اهم شی دی کنه کلمه والا المنز سره مسلمان پیژندو دویم نمبر اهم شی قبله طرف ته موږ کې دریم نمبر اهم شی چې مولا غوخه خورندې بنې پیژندو بلای کیږي کنه نه دا قدر شنو سره پیژندو بلای کیږي ځکه ذکر کو دي دا معنی د بس من صلی صلات باندې کور وشو من صلی صلات نه موږ کې وعده مثل زکاتنا وعده زکات مثل زکاتنا موږ ټول شون کوي موږ ټول خبري منی علم مسلمان د فضل ګل مسلم دا معنی ده خو دې کې درې شونه ذکر کو ټول خدای ته نه ذکر کوي ته د بار سړی او هر ورځ لګي ټول خبري خای کاڅه ته چې ګوي انده بال وکدي دا معنا شسته د بل بل شي الله شاړ راوخلا الله لګون راوخلا الله مټر راوخلا الله مسله راوخلا الله مولګر راوخلا دا څه لیونه غلشه دا څه کې بل بل خبره ته لګي خډاره کې انده بال پوخ کا یې سړی دا چای پخېګا خا خبره بسې دا چای چې تل خوندې درو شونه تل
دلته لګیا شو لیونې غونې وبا راوخله دویم د ته تورې چای راوخله چینی راوخله به سره کې می کساکه پور بنیا کېږده او خوا ټایر که فرېده اوس په دو چوک نه پوهېږي که څه پوهېږي د په دې خبرې که نه سندوی معنا ده نه ځي کې تا ته ویل کوم سړی مو غونې لمونځ کوي قبلې ته ودرېږي ذبیحه خوري دې معنا نور شیونه ورکې ذکر دي که نه هغه تو ته هره خبره بله نه ښي دوره خو تا پوهېږي وړوک نه یې ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم شکړلې دوې درې خبرې سره ذکر کې ټولې ورکې داخلي صحیح ده